د پاکستان د 8 ارب ډالرو کلنی بجټ یو لویه برخه کو د مل دفاع ته ځانګړې شوی، خو نیمایي برخه به د لویو قرضونو بیرته ورکولو باندې لګیږي چې د دې لپاره به ټیکسونه هم زیاتوي. څېړونکي د حکومت له اړخه د ټیکسونو راغونډولو لپاره غستل شوي ګامونه ستایي، خو وایي چې د پاکستان ټیکس نظام اصلاحاتو ته اړتیا لري. حکومت په راتلونکي مالي کال کې 13 کروڑ روپۍ په ټیکسونو کې د راغونډولو هدف ایښی دی چې د روان مالي کال په نسبت نږدې 40% زیات دی. د اقتصادي چارو کارپوه اعزاز سید وایي چې د پاکستان وړاندې شوی بجټ کې د پور یا قرضونو ورکولو لپاره 40 ارب ډالره بیل کړی شوی دی چې پکې 40% زیاتوالی راغلی دی. د آمدن راټولولو لپاره د 4.6 بلین ډالرو هدف سره د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی شوی. مرکزی حکومت په ټیکسونو کې زیاتوالی د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF نه د یو بل قرض پروګرام ترلاسه کولو په رڼا کې کړی. اقتصاد پوه اعزاز سید وایي په بجټ کې حکومت په ټیکسونو نه ورکوونکو یا نان فایلر خلکو او ادارو باندې زیات ټیکسونه لګولي دي چې یو ښه ګام دی، خو زیاتوي چې د دې سره به ټیکس نظام کې اصلاحات هم ضروری دي. د پاکستان حکومت د مالیې راغونډولو لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړي، خو د دې ترڅنګ فیډرل بیورو اف ریونیو کې اصلاحاتو ته اړتیا ده، ولې چې د FBR د اوسني سټرکچر له امله به د حکومت لپاره ټاکلي ټیکسونه راغونډول یو ځل بیا لوی چیلنج وي. د خزانې وزیر محمد اورنګزیب د اقتصادي ودې کچه 3.5%، د ګرانۍ کچه 11.8% او د بهرنۍ زر مبادلې ذخیرې خوشه 9 ارب ډالرو اټکل کړی دی. حکومت دعوه کوي چې د ټیکس دایره به پراخه کړي لکه څنګه چې IMF ترې غوښتنه کړې ده، او د 4.6 ارب ډالرو 13 ټریلیون روپو هدف یې ټاکلی چې د روان کال په نسبت 40% ډیر دی. د 400 یو اوسیدونکي سجاد احمد وایي موږ په دې بجټ خوشاله نه یو ځکه چې زموږ په تنخواګانو ټیکسونه ډیر زیات او تنخواوې کمی دي، په دې نه کور چلیدي شي او نه د ماشومانو پیسونه ورکولی شي. پاکستان د ډیفالټ یا قرضونو په خپل وخت نه ورکولو څخه بچ کېدو لپاره د نړیوال مالیاتي فنډ IMF سره له 8 تر 8 اربو ډالرو پورې قرضې په اړه خبرې روانې دي، خو د اتحادي ګوندونو د اختلاف د ګرانۍ د اقداماتو په وړاندې د خلکو د مزاحمت په منځ کې د حکومت د اصلاحاتو د خصو په اړه اندېښنې موجودې دي. عالم خان شیرپو دلبر دیو